د غنم او د روټۍ نه چې کوم طاقت جوړیږي غلط ځای کې استعمالیږي، غلط سوچونو باندې او غلط حرکتونو باندې او غلط وسوسو باندې او غلط سوچونو باندې دا شیزونه دا کیږي. دا چې کس د بار د مرګ مراقبه، مرګ مراقبه، د مرګ منظر او څومره آیاتونه روایتونو کې د مرګ ځنقدن او د قبر د آخرت ته مراحل را راغلي تفصیل سره بیان شوي دي. هغه مضامین، هغه احادیث مبارکه، هغه آیاتونه، د هغه آیاتونو تفسیر چې سړی سوچ کی یا داسې قریب ترین رشتہ دار د هر چا وفات شوي الله دې وبخي، هغه قریب ترین رشتہ دار مور وي، پلار وي، تره وي، ماما وي، رور وي، خور وي، جوخ یار دوست وي وفات شوي، د هغه د مرګ سره ځان ته یاد کی چې د هغه جنازه، د هغه د تدفین، د هغه د قبر، یا الله دا سفر څنګه به دا سفر کیږي. دا د هغه کس دپاره دا علاج دی چې کم د وسوسو نه تنګي، کم د بدنظرۍ نه تنګ وي، کم د عشق مجازۍ نه تنګ وي، او کم کالج یونیورسټۍ کې او په سکول کې او په معاشره کې د دې غلط سلط تعلقاتو نه تنګ وي او ځان بچکول غواړي، ځان دې نه پاکول غواړي، دغه دپاره دا علاج دی. بھئی تاسو په خبره پوهېږي؟ ها بھئی زه غلط خو نه ویم، دا زمام ضرورت دی، دا زموږ د ملګرو ناستو ملګرو هم ضرورت دی، معاشره کې د هر چا د ضرورت دی. اتقوا الله حکم دا صرف علماء له نه دی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الناس اتقوا ربکم، خپل رب نه وویریږئ، الله نه وویریږئ. دا حکم صرف د علماء او د حافظانو دپاره نه دی، دا خو د ټولو مؤمنانو دپاره. هر کلمه ګوته دا حکم متوجه دی چې بی ګناه پرېږدي، الله نه وویریږي، ناجایز نه حرام کار نه ځان بچ کی، د خپل نظر حفاظت وکړي، د خپل ژبې حفاظت وکړي، د زړه حفاظت وکړي، ګرد و پیش باندې نظر واچوي، غلط سلط ماحول نه ځان بچ کی. دا د هر چا دپاره دا لازم ده. بی بیا ګرد و پیش باندې نظر ساتل، خپل یارانو دوستانو باندې نظر ساتل، د خپل یارانو دوستانو جایزه اخیستل چې زه د یارانو دوستانو په نتیجه کې، زه د دوستانې او د دې تعلق په نتیجه کم طرف ته روان یم، دین طرف ته روان یم که زه بل طرف ته روان یم، خدا نخواست. دا جایزه مونږ هر کس چې واخلو. دا دومره ضروري مضمون دی چې قرآن پاک څو ځای کې دا رااخیستی دی، او په یو ځای کې د داسې غلط سلط مجلس او د غلط سلط ناستې چې دی نتیجه بیان کړې ده. قرآن پاک چې دی قربان دې شم، قرآن پاک یو څیز نه دی پرېښی. وایي قیامت په ورځ باندې به داسې سړی چې د غلط سلط مجلس او د غلط سلط دوست په نتیجه کې ګمراه شوي چغې به وایي یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش چې ما فلانکي سړي سره یارانه نه وی کړې. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، د نصیحت نه پس زه ګمراه کم، د قرآن نه پس زه ګمراه کم. د عقبه بن معیط باره کې دا آیات دی، شان نزول خاص دی. خدا تاسو ته معلومه ده، علما دا فرمایي چې الفاظ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. د شان نزول بشک شان نزول دی، خو الفاظ عام دي. هر هغه دوست دپاره دا پیغام دی چې کم دوست د دوستانې په لار باندې غلط کار کوي، کم دوست چې دی د یارانه دوستانې بنیاد باندې غلط کار کوي. یارانه دوستانه کې چې دی سړی ټوپک والی، یارانه دوستانو سره عزیزانو سره ټوپک ور سره په غاړه کې، دا جانچ نه کوي چې لکه بس ظالم دی که مظلوم دی، نه بس څوک نو عزیز ولی ده، رور ولی ده، دوستانم ده. یارانه دوستانه کې خلکو باندې ظلم کوي. یارانه دوستانه کې چې دی فیسبوک کې غلط سیزونه شیر کوي، یو بل سره غلط سلط سیزونه یو بل ته واټس اپ کوي په یارانه دوستانه کې. یار مد یار بد بدتر بود ادمار بد، یار بد بدتر بود ازمار بد. زهریله مار نه چې دی دا غلط مرګری چې دی، غلط دوست، غلط یار چې دی دا بدتر دی، ځکه چې غلط مار زهریله مار بس سړی به مړ شي که نه، الله دې مو ساتي، سړی به مړ شي که نه، بس نور څه کېدی شي، مرګ نه مخکې د مار بس نه چلیږي. خو دا یار بد، دا بدکاره بد عمله دوست چې دی داسې زهریله دی چې د چغې به د قیامت په ورځ باندې نه ختمېږي، قیامت په ورځ باندې چغې وایي یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش
اے زما بدبختی چې ما فلانکی سړی سره یارانه نه وې کړې، فلانن خلیلا، فلانکی سره مې دوست نه وې جوړ کړې. ډېرې خبرې داسي او خاص ور باندې دا باب دا بد نظره او عشق مجازه او دا غلط سلط تعلقات او دا غلط سلط کیسې او واتس اپ او فیسبوک دا په یارانه دوستانه کې وګورئ څه کېږي. سیکنډونو کې دا شیزونه یو بل ته پاس کوي او د خپل ایمان او د خپل آخرت په تباه کوي. او بیا بل خبره دام داسې ده که نه چې دا داسې چا خبره داسې مړې دی چې جاړه والم پې څوک نشته دی، نه مکو والا نه پلار نه مکو کوي، نه تر ماما نه مکو کوي، نه استاذ په دې باندې څه داسې خبره کوي. لہذا بس چې کوم سره ورکې ورغرق شو که نه نو بس لاړو لو شو بې بریک یې چېرته که لګي مغه وخت کې ولګي چې هر څه تباه کړي. 11-12-13 شوي وي بیا دی راویښېږي او بیا بریک لګي نو بریک دغه وخت کې بریک به څنګه لګي څنګه او څه فایده به وي دغه بریک. توبه طایب بېشکه شي خو د دنیا چې کوم صلاحیتونه او کوم نعمت ځواني او طاقت او قوت انمول صلاحیتونه الله ورکړي وي هغه تباه او برباد کړو. د دې ټولو خبرو علاج چې دی وی تقوا ده، الله ته توجه ده، رجوع الله ده، الله سره ځان تړل دي، ذکر اهتمام دی، تلاوت قرآن پاک اهتمام دی، د نیک مجالس اهتمام دی، د خپل ځان دیکبال سوچ کی پاکیزگی سترائی راوستل دي، نورانیت راوستل دي او خپل گرد و پیش کی خپل تعلقاتو کی چې دی هغه صفائی راوستل دي، صفا تعلقات سره وساتي. داسې کسانو نه، داسې الکانو نه او داسې مجلس نه او داسې یارانې دوستانې نه موږ ځان وساتو چې کوم یارانو دوستانه او کوم تعلقات سره په داسې خبرو باندې اخته کوي. کټ کدال تعلق ورکه دی، داسې تعلق له 3 طلاق ورکه، مرابطه کوه، میسج کوه، مچ دې سلام کلام کوه، ختم کړه داسې تعلق. چې کوم تعلق سړی جهنم ته رسي نو هغه تعلق کې سلام هم حرام دی، هدیه اخیستل او ورکول هم حرام دي. بای دا موضوع داسې اخوادي خوښونه ده یار. ها نشانه بالکل صحیح ده. ها بلاسټیک میزایل دور دی بای، ټارګټ میزایل دور دی که نه، نشانه پیدا کی ولي کی بس پر میزایل وزي خو د هغې اثرات یې که نه. الله زموږ ستاسو حفاظت فرمائی. نو حضرت فرمائی چې ہمت کے ساتھ نفس کے تقاضے کو روکنا چاہیے، لیکن احیانا جب خطا ہو جاوے تو 2 رکعت پڑھ کر خوب رو کر معافی مانگ لے. معصومیت خود انبیاء علیہ السلام خاصه ده او حفاظت د صحابه او د اهل بیت خاصه ده رضی الله اجمعین. باقی مونږ تاسو نه که بالفرض توبه نه بس خطا وشي، غلطي وشي، کوتاهي وشي، غیبت وشي، بدنظری وشي، خدا نه خواسته نو فوراً بیا 2 رکعات صلات توبه سره وکړي او الله ته وجاړي او معافي وغواړي. ډب کومه چې بس غلطه کیږي، غلطه باندې غلطه کیږي، غلطه باندې غلطه کیږي، احساس هم نه کیږي، نه فوراً سړی زهر وخوړو فوراً خوله کې ګوته ورکه الټه کا. بې زهر چا وخوړه الټه کو دا ښه علامت دی، که زهر وخوړه او هضم شو دا خو خطرناک علامت دی. زهر وخوړه او هضم شو دا خو خطرناک علامت دی. زهر وخوړه او خوله کې ګوته ورکه الټه کا چې زهر بار روزي، غلطی وشو نو فوراً 2 رکعات صلات توبه وکړه، وجاړه الله ته چې زهر ختم شي. په دې زهر باندې قناعت نه دی پکار چې بس ټیک دی وشو نو وشو، نه نه ولې وشو، توبه وباسه. اور آئندہ کے لیے عہد اور ارادہ توکلا علی اللہ کر لے کا پھر یہ خطا نہیں کروں گا. خطا وشو خدا نخواستہ فوراً بیا سړی توبه وباسي او عزم وکړي، اراده وکړي، د الله باندې توکل وکړي چې انشاءالله آئنده به داسې کار نه کوم، آئنده به دې خبره ته نه نږدې کېږم، آئنده به دې قضیې ته قدم نه اخلم، داسې دوستی به بیا نه کوم، داسې تعلق به نه قایموم. ہاں اس کے بعد پھر اسی دندے میں نہ لگا رہے کہ ہائے یہ خطا مجھ سے کیوں ہو گئی. دا څومره ښایسته خبره ده، دا غټه غلطي ده. څومره داسې واقعات راځي چې بیا دې سره مې درد سر کې تللی ناستې سوچونه کې ما نه ولې وشو دا کار، ما دا کار ولې وکړو، ما نه ولې وشو، ما نه دا کار ولې شو، ولې دلته لاړم. بس چې توبه دې وکړه، 2 رکعاته دې وکړه او الله نه دې معافي وغوښته، بس هېره کړه. اوس دې دنده کې مه لګا چې دا کار ولې وشو،
دا کار څنګه وشو